دا اوس التناس ته د هغه ځای نه دا مسلمانان خپلو کې جنګي، خو چې کم مسلمان کمزوري بې خاموشي، خو چې کم مسلمان کې لږ لشوي او د بل کور او درګاه ورانوي بیا څه دا جنګ بندي دې وشي. داسې ده که نه ده؟ خو دا جنګ بندي دې وشي. هغه ناجایز اولاد چې کومه انډیا وه په پاکستان یې راواچوله که نه، په پاکستان کې مسلمانان او د انډیا مسلمانان او دا خپلو کې سره اچول، نو چې کله ولا پاکستان موټور جواب ورکو نو بیا هلته نه دغه بیزوګي او دغه ټرمپ بیا د صلح او د جوړې او د جنګ بندۍ خبرې کولې که نه کولې. زما په دې خبره به انشاءالله هر ماشوم او هر سپین ږیری او نوجوان پوهېږي. دا زه صرف تاسو هوښیاروم چې صرف د دې مکر او فریب ته د دې یهودو ګوره. ما او تا سره به داسې کوي چې کله ما او تا ایمان نه جوړو، په ایمان خوالي نه کوو، جماعت ته نه راځو، الله والا سره نه کینو، شبي جمعې له نه ځو، مجاهدینو سره نه کینو، دغه بس فضایل او دغه بیانونه نه اورو، بس صرف مونځ ته ځان رارسوه، بس صرف مونځ ته صرف نیت تړه. دا خبرې ایمان والاو ته نفع ورکوي، ایمان والاو ته. زما محترمو نو منځ کې راغه جنګ بندي وشوه، بیا چې کله ایران او اسرائیل اونخلېده، ټیک شو که نه؟ نو الحمدلله ایران هم ورله ټول جواب ورکو. هغې چې پوه شو چې ګوره ایران والا راله دغه اسرائیل او ناجایز اولاد خرابوي، نو بیا را میدان ته شو، پاکستان ته چغې ورځي کې چغې چې دا جنګ بندي دې وشي. ګوره زه خپلې خبرې له راځم، دا جنګ بندي دې وشي او دا جنګ دې بند شي او صلح دې وشي او خیر طرف ته خبره که نه. دا د فلسطین او د اسرائیل له کم وخت نه جنګ دی. زمونږ فلسطینیان نارینه زنانه ماشومان سپین ږیري څومره قتل عام یې پکې وکړو. هغه ټایم د انساني د حقوقو خبره وه، هغه ټایم اوسه پورې دي د اسرائیل او د فلسطین د جنګ د بندېدۍ څه خبره کوله. دا هم را میدان ته شوی دی چې دا جنګ بندي دې وشي، را میدان ته شوی دی. ولې؟ فلسطین کمزوري دي، مسلمانان کمزوري دي. زما محترمو ووره رومیان چې کله د مسلمانانو په مقابله کې راغ نو مسلمانان لګو ته مې یریږه چیرې موږ مسلمانان خو ډیر کمزوري، ستا ایمان کمزوري، ځکه دا خبره کې ستا ایمان کمزوري دی، تا خپل رب پیژندلی نه دی، تا د خپل رب طاقت پیژندلی نه دی. زما محترمو نو رومیان کافر زیات و مسلمانان کمو، کتابونو لیکلي څومره کمو، لکه یو سپین اس دی د هغې په تندي باندې دا تور ټاکې، نو دا تور ټاکې مسلمانان دي او کافر نور دا سپین اس دی، سپینوالی پکې څومره، نو کافر زیات او مسلمانان دومره کم. واوره نو کافر به جنګېدل خو چې ستړي به شو نو څه به کېناستل، دمه به یې وکړه، ټیک شو که نه؟ دمه به یې وکړه، نور خو ډېرو هغې به خپل جنګ جاري ساتو. نو مسلمانان خو کمو، هغې کې خو دې داسې کولی نه شو چې هغې کښېني او څه کسان جنګ جاري ساتي. او موږ خو کم یو چې په کمو کې هم څه کښېني نو بیا به څه کي، او غریبانان یو شان جنګېدل، رومیانو سره یو شان جنګېدل، ستړي شو بس لاړ یو سیټ ته کېناست. د رومیانو زنانه بیبیانې بچي په خیمو کې ناست، یو زنانه سر راوچت کو چې ویې کتل چې زمونږ په دې سړو څه چلو شو، دوی خو جنګ پرېښی دی او ناست دي. زما محترمو هغې کې یو حسینه بیبي، یو حسینه او جمیله او ښایسته هغه را پاڅېده او د خپلو سړو ته آواز کوي، وایي د خپلو ښځو باندې رحم وکوئ، په د خپلو بچو باندې رحم وکوئ. که تاسو غواړئ زمونږ دا ښایستونه او زمونږ دا بدنونه او موږ تاسو ته ځان ډول او سینګار وکړو او تاسو ته چې کوم دی کورونه سجاو کړو او تاسو ته خپل ځانونه سجاو کړو او تاسو خپل خواهشات زمونږ نه پوره کړئ او ستاسو په بیبیانو کې موږ پاتې شو، خو دې خلکو سره جنگ لړاو کوي. او که جنگ نه لړاوئ دا خلک انقریب دا جنگ تاسو نه ګټي، بیا به ستاسو دا بیبیانې ستاسو بیبیانې به ستاسو بیبیانې نه وي. دا بچي به هم د هغه کافرو لاس ته لاړ شي او دا ښایسته بیبیانې به هم د هغې کافرو لاس ته لاړ شي او بیا به زمونږ او ستاسو په منځ کې به جدایي راشي. نو ستاسو خوښه جنگ کوئ که نه کوئ؟ خیال لرئ که زما په دې خبره ورسېږي که نه؟ ورسېږي که نه؟ موږ به ورته فلسطین حواله کړی وی وختي که امن راتلو. ویسعون فی الارض فسادا، الله پاک د دې یهودو کافرو هغه مکر او فریب بیانوي چې دا یهود او کافر دا چرته هم په قلار نه کېږي، دوی به په ځمکه باندې فساد کوي،
دی به فساد کوي نو فلسطین کتا ورکو کنا خو قسم دې کدا حرمین شریفین در لپریخو که قسم بالله کا افغانستان در لپریخو والله العظیم کا پاکستان در لپریخو راضی که نه راضی دی خو راضی که نه راضی د دې خو ټارګټ ځان له فلسطین نه دی دی رو تجاوز کوي الله دې ایران له فتح او بری ورکی الله دې د دې اسرائیل نام او نشان مقدس مکه نه میټاو کی الله دې د دې تم او د دې قارون ولته کی د دې انسان الله رب العزت داسې خاتمه وکي لکه څنګه نمرودیان او قارونیان او فرعونانو خاتمه الله پاک کړي د دې د پلارانو نیکونو خاتمه الله کړی دا او د یو کمزوري مسلمان د طرف نه الله وهلی دي ان شاء الله زبه یا ژوندم یا بمرم خو ان شاء الله فتح او بری به د اسلام وي ان شاء الله فتح او بری به د مسلمان وي ان شاء الله زبه یا مرم یا بژوندم بعضی خلک وي تاسو په منبر ناس خبر دا خبرې زکات دې د پاره کوم زما وس نه کیږي ما ته موقع نه راکړل کیږي مال موقع راکا به زما د ایمان غیرت وګوره زما مسلمان له موقع ورکا به د ایمان او غیرت وګوره چې زما محترمو نو ویو جهاد باللسان هم دې کنه دې ها بعضی خلک مونږ ته وي تاسو جهاد لنه دی صرف خبرې کوي صرف بیانونه زه ورته وایم زه خو یو ځانم ټیک شو کنه لار بشم او بجنګیږم شهید بشم ختم بشم نو ته دا نه غواړي چې زه د منبر نه چې کوم د جهاد باللسان کوم او ډېر نوجوانان او ډېر د الله بندگان تیار کم او د دې کافرو مقابله ته راوړاندې کم او د کافرو بنیاد په وباسم ته دا نه غواړي او اوس تر له دماغ کولاو سبحان الله نو موږ چې د منبر باندې ناسي زمونږ د میشن ته کمزوري سوچ باندې مګوره ها الحمدلله دې فضایل سره خلکو کې دومره استعداد پیدا شو چې دا بیانونه د وجه نه تا حج کولسو دلته ما ته کېنی زه ته د حج فضایل بیان کم تاکي غیرت روچچي جذبات روچچي 12 لک روپے راوالی او حج لاله شي دا سیده کله را ته دلته کېنی زه درته فضایل بیان کم راشه زه تاسو میسجونه اورم دا تیر غټ اختر تیر شو کنه زما غ بیان چې تاسو ته ماویل چې ساروی اخستلو د پاره څوک بازار ته لاړ شي په یو قدم الله سور گئی د دنیا خلکو ماته میسجونه کول چې مولوی صاحب مفتی صاحب زمونږ دې کال د سره قربانۍ ته اراده او نیت نو خو چې ستا دا بیان هم واورېدو ان شاء الله قرباني به کوو نغدې اراده وکړې نغدې پوه زما محترمو درخواست دا کوم چې ان شاء الله العزیز ایمان باندې بخواری کو محنت کو دلته نه د مستورات او جمعتون زی دغه شان چې کم د تبلیغ والا دلته راشي زما محترمو درې ورځې په دې جمعات کې تیری کی یو درې ورځې ولا مور کو الله زندگی آبادی او بربادی دا سیده کنه دا زندگی الله آبادی او بربادی نو دی وجنه ان شاء الله العزیز کوم صلح او د خپل رب سره توبه وباسو او زما محترم زنانو ته دین او خایو د خپل بچو ته دین او خایو نو دی به مونږ په سر ګرځي او که دین مرته نه خو دو کنه نو ته یاد ساتي چې بیا بستا هر قسمه به ادبی بم کوي ستانه فرمانی بم کوي تا ته دک او تکلیف هم در رسي نو دی وجنه ټول ملګری اعظم کوي نیت کوي چې ان شاء الله العزیز سلور میاشتې بلګو ان شاء الله دا ایمان بس دکو ان شاء الله دین بس دکو ان شاء الله مرګ جون هیڅ پته نه لګي کله به زما محترم او رسي راکاږي او د دې دنیا سره به کنټیک او رابطه زمون او تاسو ختميږي دغه خلکو ته دغه کافر نړۍ ته یو شعر ویم باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین